सूरत शूरा मक्की सूरत है। इन नबी इस्लाम दी हिजरत न मख के कम 11 कली जिंदगी दा आग दौरान के नाजिल शवे है। नुज़ूलन 262 नंबर सूरत हामीम सजदा पसी नाजिल शवे है और तरतीबन 2 ختم दे सूरत हामीम सजदा पसी दी सूरतुन में इसके रब्तु निश्ते दका टूल सूरतुन यौ मकसद दे टूल मकसद दे नफी शिर्फ दुआ दी सूरत मकसद दे नफी शिर्फ दुआ अवसा आकम यऊलस एतराजुना चिकीगी या फलान दावे जायज़ी दा द्री शुबी दी सूरत की दी देखिए अवली शुबी दा खबर स्ता दा दागी दो जवाब दो आयतों के जवाब कई आयत नंबर 3 के कदार के यूही लेकर इलल्लज़ीन मिन क़ब्ल दा वाहिदा दा स्ता खबरन दा खुदा खबर और दोम जवाब कई आयत नंबर 13 के चिटोल पैगंबरान दा मसला के शरअ लकुम मिन दीन मा वसा बिही नूह वल्लज़ी अवहैना इलैका मा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन द टोल पैगंबरान दा मुतफ़क़ुन अलैह मसला दा जमा मसला ना दा वाहिदा और टोल पैगंबरान कड़ी दा द दोमी शुबी टोल मुलियान स्ता खिलाफ दी दागी जवाबुना दुआ यो जवाब आयत नंबर 14 के वमा तफर्रुक़ इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैन दा बग़यान दी बग़यन बैन दा बुग़ात थी दा चुई बुल सुकरामत की दो अलश्ते दा बुग़ात थी और
دی چې سره بیان د کتاب او سره بیان د ایمان باید ایمان په خبره باندې نبی اسلام هم نه پوهیدو د ایمان په بیان باندې ایمان په کې خو د ایمان بیان کول نه شو تر څو چې قران نور راغلی نو د ایمان کتاب قران دی د خلقو کتابونه نه دي د دیوبند کتاب یا د پنځپیر کتاب یا د لاهور کتاب یا د عرب کتاب یا د مکه دغه نه دي دا پینځه جوابونه د اخر شوبې وي درې شوبې وي د صورت کې یو دا چې دا خبر تکې دا ستا خبره او تا نمخ کې چاندا کړي دویمه شوبه ټول مولیان ستا خلاف دي ټول وایي چې یا رسول الله شته یا غوث الاعظم شته یا پیر بابا شته وینا او درېمه شوبه ټول کتابونو ستا خلاف دي نو وایي شوبې دوه جوابونه آیت نمبر 3 کې او 13 کې د دویمه شوبې دوه جوابونه آیت نمبر 14 او آیت نمبر 21 کې د درېمه شوبې 15 جواب دی جزنا الله پاک دې نازولنا الله پاک دې دا نازولنا نائبانونا بحمد ربهم په صفاتونو د اولوهیت د خپل رب باندې لګیا دي د خدای توب صفاتونو خدای لوي چې الله داتا دی الله مشکل کشا دی الله غوث دی الله حاضر ناظر دی الله بیا ثواب کار کوي فرښتې را لګیا دي که مسلمانان دا مسله ونکي نو فرښتې وایي ويستغفرون لمن في الارض ابا خنا غواړي دغه فرښتې د فرض دا چې په دنیا په مکه دي نو مشرک له بخنه نشته مشرک له بخنه نشته ما كان ندی جاء پیغمبر لا والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین چې بخنه ورته مشرکان لپاره ما كان رسول ندی جاء د پیغمبر
او موږ دې تر امر شو دې زمونږه شفارس کوي الله ته په دې باندې موږ د امام رازي قول بل ذکر کړو په سورت یونس کې آیت نمبر 18 کې چې هؤلاء شفاعون عند الله نال تک امام رازي قول چې انهم وضعوا هذه الاصنام بصور انبياء وصلحاء د مکه مشرکان چې الله ته منات او غزا جوړ کړو دا په شکل د پیغمبرانو د اولیاء جوړ کړو او دا عقیده وا چې کله موږ د دې عبادت وکړو نو دې د شفاعت الله ته بیا وایي ونذير في هذا الزمان نو سو کال مخ ذکر امام رازي ونذير في هذا الزمان مثال د مکه د مشرکان د شرک په دې زمانه معنی کوي اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم يكون لهم شفاعه د مکه د مشرکانو د شرک نمونه ځن په زمانه کوي شي د مکه د مشرکانو د عقیده وا د پاکستان د مشرکانو د عقیده او مکه خرڅ الله خو دې په وسیله کوي اکه عقیده دي والذین اتخذوا من دون اولیاء اکذان چې وینول بدل لنا مددګاران الله حفیظ علیم الله نگهبان دی الله دې نگهبان دی خلکو بابا نه دی یا الله حفیظ علیهم الله خبردار دے دینا دری مشرکانونا اللہ نا پڑھ ندی وما انت علیم بوکیل آنیتا پدیبان دیموار وکذالک اوحینا الیک قرآن عربیہ دلیل وحی فاصل مسئلہ بانی او دا کرنگی وحی اکرمانگتا دا قرآن عربیان فصافہ جبا کی عین ری بی کی مانا دا وضاحت دا او عین جی میم عجم کی مانا تتوالی دا لتنذر ام القرآن دے پر چویر مکی والا پر قرآن بانے ومن حولها آتوک چی چارچا پیر دی ندی چارچا پیر طول پیغمبر اسلام طول دنیا لراغلے دے وتنذر ام الجمعی او یر خلق درد قندیدونا دی قیامت لا رے فی شک نشتے پدے کے فریقم فی الجنہ یو ڈالا فی جنت کیوی و فریقم فی سائر ایو ڈالا بیپور کے ولو شاء الله او کچر فخوی دا اللہ جبری ایمان تسالی دا تو آچی طول خلق مسلمانان شی لیکن دا ہر یو مبلغ دا یو اڑکی تمناوی چی دا طول خلق دی سم شی
د دې وجې بعضې ملګري زمونږ په دې دوکه کې لاړ شي وایي ټول خلک سمومه نو مسله نرمه کړي مسله مه نرموه مثلا چې څنګه الله ویل اکه شان دي کوه باقي چې څوک وي هغه به سمیږي چې کم نه به تښتي د کم ځانه به خلک راشي ستا د ګلبهار نه به تښتي تا نه تا له کم ځانه خلک راځي مثلا نرمومه مسله کلکه کوه لهجه نرمه ساته اخلاق ښه ساته ماشوم لم قدر کو لوی لم کوه ابدول لم کوه غریب له ډېر قدر کو د مالدار په ځای باندې لکه د غریب ډکه ابدوره وي او الله بیا خوشحالېږي نو قدر هر چا له کوه که مالدار دی که غریب دی خو غریب له ډېر زیات کوه او ماشوم له ډېر کوه لکه ماشومانې نو یو سره مینه کوي الله به خوشحالېږي لهجه نرمه ساته بېعزتي د هېچا مه کوه مه د مړو نه د ژوندو د اولیاو نوم چې اخلي په ادب سره اخله رحمه الله نو جل جعلهم امتا واحده خامخا ګرځولې به دوی ټولګۍ یو په توحید ټول به موحدینو څنګه به دې توحید سره به والا د دنیا څه شی تړلو لکه اوس هم که چېرې حکومت وغواړي چې سیاست به هغه سړی کولی شي چې هغه نه به نواز مولوي صاحب په قرآن کې تپوس کوي ته بیا دا ټول دنیا دا ګلبهار ده نه مدرسه کوي چاله چې وجبه خپله مهربانتیا قرآن ته کښېنئ عقیده وله سمه کړي
والظالمون او ظالمان چې ظالمان منکر د قرآن ما لهم من ولی ولا نصير نبی دی لسوک دوست او نسوک امدادی او اتخذو من دونی اولیاء او نول دی مشرکان بید اللہ نا اولیاء دا اولیاء لفظ بیا بیاول راڑی چی دی وی را مدد شلیعتوان وی وہ اولیاء دی کنا دا لفظ دا اولیاء بیا راڑا آیت نمبر چیکی وہ والذین اتخذو من دونی اولیاء دلتا وی ام اتخذو من دونی اولیاء او نول دی مشرکان بید اللہ نا مددگاران فاللہ هو الولی فتاللہ چرے اغد مددگار باوا ځان مدد نه کړشه مرګ پر اغله دے د مرګ ځان نه دیلی پیدا کرے شیوی مخلوق دے کہ پیر بابا مخلوق دے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ دے مخلوق کا نبی اسلام مخلوق کہ علی رضی اللہ مخلوق ولا یملکون لانفسهم ضرا او اقدار نہیں دا اولیاء دفار دخپل ځانون د نقصان دفع کولو ولا نفع نه فائدې رسول ځان له فائدې نقصان نشور کول په ځوان باندې ولا یملکون موتا او اقدار نه ځان د مرګ دفع کولو ځان مرګ نه دفع کړی شوی مرګ راغلی بیماری باندې یا مړ شوی دی یا په تور مړ شوی دی یا په نظام مړ شوی دی یا په اکسیډنټ مړ شوی دی ځان نه بچ کړي تا به څنګه بچ کی د بیماری نه ولا حیاتا انا جوان زیاتولو ولا نشورا انا قبرنا پورتا کی اس پاتی دیم نشتی قبرنا مدارن دلتا ہوئی ام اتخذو من دونه اولیاء اونی والدی مشرکان بید اللہ مددگاران فاللہ هو الولی
د موضوعات احادیث نه د ضعیف حدیث نه عقیده ثابته د عقیده لپاره یا قران نه قطعی دی ایا حدیث متواتر دی بس چې په هر زمانه کې په تواتر سره ثابت شي کار زمانه متواتر دي ته چې لس کم از کم لس راویان په هر زمانه کې دا غوي د بخاری حدیث نه بخاری کې هم ګور چې کوم په متواتر په کوم دی هغه نه ثابت دی او د اعمال لپاره بیا موږ څخه احادیث دي اعمال و د حدیث ثابت نو کله کله بیا داتې چې بعضې اعمال داتې چې پای باندې حدیث دي نو بیا د هغې لپاره بیا د صحابه کرامو عمل به ګوري چې صحابه کرامو عمل څنګه کړی دی او که په هغې کې نو بیا به هغه په قیاس د مجتهد سره ثابتېږي نو دې ځای کې چونکې دا صورت چې دی فإلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فيه قد الله كتاب کې نه بیا وسکه بأقضي بسنة رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم په دې چې اره خبر سنت نه نشي ثابتې ده نو نبی صلی الله علیه وسلم فإن لم تجد فيها کچر د سنت کې نه بیا وسکه ناغوي اجتهد برأي ولم آلو ولا آلو دا بیا اجتهاد کو
والی کې جوړی نه پیدا کوي ید او فاعل چې کوم الله دی الله پیدا کوي خدای ولې ترتیب مقرر کوي چې خدا او خان به وځي شي یا به میخ او سړی وځي شي یا به چرګ او چرګ وځي شي نه یا بچي پیدا کوي الله دا سیستم الله دا شان پیدا کول شي عیسی علیه السلام بغیر د پلان پیدا کړي آدم بابا بغیر د پلان نور پیدا کړی نور ډیر شیان دي فرښتې بې د پلار او بې د مور پیدا کړي نو الله پیدا کول شي خو سیستم د دنیا دا دی چې د سړی او ښځه به وځای کېږي اده نه بچي پیدا کېږي یذرأکم فی نو پیدا کوي الله تاسو په دې طریقې سره لیس کمثلی شیء نشته پشان د صفات د الله شیء نکره هیڅ شی نه پیغمبر نه ولی نه فرښتہ نه مړ نه ژوند دی لیس کمثله شیء نشته پشان د صفات د الله وای کاب زیاتی دی ونه کاب نه زیاتی کاب تشبیه دا مثل په معنا د صفات ده نشته پشان د صفات د الله هیڅ شی کوم صفات چې د خدای پاک وي ابدي چاني ولم يكن له كفوا احد نشته الله لا په مثل الله په هیڅ صفات کې څوک سورۃ اخلاص کې تاسو وایي لیس کمثلی شیء نشته پشان د صفات د الله هیڅ نو ته چې بابا ته غوث وای دا غوث د الله صفت ده کنه ته چې بابا ته مشکل کشا وای دا مشکل کشا صفت د الله رکړه د علی رضی الله عنه ده نو بیا دې څه معنا شو او هو السمیع البصیر او دا الله خاص د الله اوریدون کړي او خاص د الله سمیع په وزن د فاعل هوا په منځ کې ضمیر فصل راوړي او دا الله دا چې له کمیسلی د پشان څوک نشته په دک الله چې دا سمیع ده هغه به وګورو چې اوري کنه د هر نوري غدک لاره بابا در نوري په قبر بابا نوري وګه د خاور په پرته امر شوم دي مرګ راځه ختم شي وګونه ختم شي سترګې ختم شي په ختم شي لاس ختم شي نو دک الله السميع ده نو ته اوري خو ته لرنه نوري ته نږدې نوري چې ژوندې نو اوري چې ودې نو نوري او البصیر دک الله لیدون کړي چې بیس باب ویني د ارض نه ویني پس موږ کې ویني اسمان نه بر ویني له مقاليد السماوات والارض شیخ عبدالقادر جیلانی وی یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل هل شیء ليس في خزائن الله کینا یا طالب الاشیاء من غیره اے غختون کیا دی شیانو دا اللہ نے بغیر دبل شانا یا رسول اللہ یا غصر زمان دعائے ما انت عاقل تاکہ عقل نشتے چی عقل بگنی ہوئی تو مطلب تو غویت خارین حال شیئن لیتا فی خزان اللہ آیات و شیشتج اللہ خزانوں کی نشتے اللہ اخبر وی من شیئن اللہ عندنا خزان سورت حجر آیت نمبر 20 تے یا 22 داشتن آیات تے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ نشتے ایسی و شیء مگر ما ساداغی خزانی دی وہ شیء وَلَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دی اللہ لا چابیانے مقلد مقلید چابی توئی نو چابیانے اللہ سخدی چابیانے اللہ سخدی یو طالب درکی بلسو کا لہو مقالد السماوات والارض خاص دی اللہ لا چابیانے اسمانو زمکو دی یبسطور خلیمہ شاہ پر آخر رزق چالے چخوا خشی او تنگی چالے چخوا خشی نو اللہ نغوارا کھنا انہو بکل شین علیم یقنان دا اللہ فرزبان پوازات تے شرع لکم دا غد رنبائی شبہ دویم جواب دا رنبائی شبہ وان چی دا خبر تی چوئی چی اللہ رحمت کی داستا خبر دا
دا د خدای خبر نه او دا غي شو به دوه مستانګه دا چې تا نه مخ دا چاند کړی نو دا غړومبای شو به جواب شو چې وكذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك دا واحده دلته دویم جواب کوي چې زمانه مخ ټول پیغمبران دا مسله کړل شرع لكم من الدين خکار کړل الله تعالی پر د دین نه هغه چې حکم کړو پاغبان نوح علیہ السلام ته او هغه دین چې وای کړه مونږه ته هغه دین دې چې حکم کړو مونږه پاغبان ابراهيم علیہ السلام ته او موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته حکم وتداو چې اقیم الدین چې ودروي دین جاری کوي دین ولا تتفرقوا او خلاف نه کوئی مکوي په دین کې پینځه ذکر کړه پینځه عام دي او مشهور دي ادا یو قسم پینځه زمانه تقسیم کړي د نوح علیہ السلام نه تر ابراهیم علیہ السلام بیا څلورمه زمانہ د موسی علیہ السلام تر عیسی علیہ السلام پورې ده پنځه عیسی علیہ السلام تر نبی اسلام په دې کې کوم پیغمبر نه راغله خو لکه دغه د عیسی علیہ السلام تابعدار خلکو او بیا پنځمه زمانہ نبی اسلام دا تر اخره پورې خاتم النبیین نبی اسلام دا پنځه ذکر کړو او دې دا کې بل خبره کړه وان اقیموا الدین ولا تتفرقوا ګوره یو د دین ایو د مذهب دین نوم د اعتقادیاتو او مذهب نوم د عملیاتو د دین تعلق د عقیدې سره دی او د مذهب تعلق د اعمال سره دی یی دا احکام چې دي دین اصل دا احکام د فرع ده او څنګه دي لکه حدیث کې برای نبی اسلام فرمایلو نحن بنو علات دیننا واحد من پیغمبران چې من بنو علات یو بنو علات دي ته چې پلار یوي او مین دي بدري وي نو دا رونه وی خو د جدا د میندو مطلب دا دی چې زمونږ اصل یو دی زمونږ د ټولو عقیده چې ټولو توحید در پیغمبران ابي الله نه چې ګمنو اختلاف ده پکې چې موږ یو شان ته یو پیغمبر د چا روجي څنګه وي د چا څنګه وي او دا اختلاف راغی کنه پس کې اختلاف د پیغمبرانو په فروع کې کنه احکامو کې کنه نو دې دا وایي انا اقيم ولا تتفرقوا نو اختلاف کړی دی پیغمبرانو کې اختلاف کړی خو څنګه کړی دی په فروع کې نو فروع اختلافات الله اختلافات نه وي سم چې دا غي فروع اختلافاتو د پیغمبرانو او ټول د کرنګي د صحابه په وانس کې مو چار په دین کړي چاندي کړي چا نن په دې دا ویلې چا په ویلې ځکه نبی اسلام مختلفو طریقو باندې اورېدلې دي او څو کوئی په کوینه لاړه دا د سمارش اسو کوئی نه اختلافات خو کنه لیکن دغه اختلافات اچام دي د مضمون دی ویلي د صحابه منځ کې کوم اختلافات او فروعي اېدا چام بد دی ویلي نه په جرح کې دي شي نو د هغه صحابه د اختلافات د اختلافات امامان تمرات یو امام دی یو صحابي طریقه راوغستا بل د بل ټول سره دلیل خانه څوک چې په فروع اختلافات او دې کې فائدہ د امت نبی اسلامي اختلاف امتي رحمت زما د امت اختلاف چې کوم دا رحمت کوم اختلاف او فروعي اختلافات دا رحمت ده ته سر دین کولاويږي
ادا رحمت ذکر ہے کہ نبی اسلام ہر یو عمل نن په دنیا کې جاری دی رب العالمین نبی اسلام عملو که صرف د امام ابو ظفر رحمت الله علیه مسلک وې نو د نبی اسلام د رب العالمین مسلک دا به ختم شي الله نو غوښتل چې د پیغمبر یو ادا دي ختم شي دارنګه د امین پتی د نبی اسلام یو عملو نو کته د امام ابو ظفر رحمت الله علیه مسلکو نو بیا به دغه امین چې پتی زبان نه ویلي نو دغه عمل به ختم شو دارنګه که د امام شافعي مسلک وي تش په دنیا کې نو دا نه راکول دا به نبی اسلام یو عملو یو سنت او دا نبی اسلام دا سنت به ختم شو والله احسان کو رحمت دار چې نبی اسلام ټول سنت چې په دنیا کې جاری دي خانه او پوهه او پاګلان په دې څه پیږي نو پاګلان وای دې کې اختلاف دی دا اختلاف نه مړه یو اختلاف دی چې مضمون دی هغه اختلاف اصولی دی چې موږ یو لري وسیله شدت کناروا دی کم چې را پرې موږ پر پیرل زه دې وجه عمل ګورته پر پیرل کې سره مناظره مکوي بایغه باندې وشته دلیل دلال شته کنه نو په دې کې ساجت اختلاف ته جوړول تا بایغه یو عمل کوي دی خو موږ ته دې بدنوي موږ زموږ څه کار ته خو موږ پای باندې ذکر کوي چې ای کلوي تقلید شرک ده اگر وي تقلید بدعت ده کلوي را پرې چې ونه کومو نشه جاهلان پکې دا نه چې کوم محقق خلق ده په دې غیر مقلدین کې چې کوم محققین دي خلک نه لکه نو دا اختلاف نه چوي دا چې کوم د الله د کوم نه پوهه دی غي کوي د دې وجه دغه خلکو سره اختلاف مه جوړوي مو سره په دې باز اکه تاسو باسو کوی نو باسو سره کول شي په دغه په تقلید کو سره باز کوي چې تقلید ولی نشته تاسو تقلید نه کوئ مونږ نه کوو وته چې یو حدیث توای چې دا حدیث صحیح دی تاسو خدای ویلي توای دلایل سود وي دوا یو قرآن یو سنت دی چې ته حدیث دا صحیح دی نو قرآن ته صحیح ویلي که پیغمبر ویل دا حدیث صحیح دی وخا وای بخاری خو دغه تقلید دی کنه تقلید هم دغه کنه موږ چې دا حدیث ته امام بخاری صحیح نو موږ په حدیث کې چا مقلدو د امام بخاری د امام مسلم د امام نسائی د امام ترمذی د امام ابو داود دارنګه د دې خلکو موږ مقلدو موږ په نحو کې چا مقلدو د نحویانو چا وایي چې کوم دا یقین تقلید دی زمونږ یقین په امام ابو ظفر د په ټول ول یقین دغه نه عمل نه کوي بایغه بیا هغه اعتبار د هوا ده چې یو عمل کې موږ د امام ابو ظفر په روان شو په بل عمل کې امام ابو حنیفه او د امام شافعي په بل کې امام دا اعتبار د هوا ده خانه د دې وجه علماء په سرور مسله کې دا فتوا جاری کړه چې یو سړی په یو امام تقلید کوي هغه نور ته ناجایز نه وي خو دې امام په تقلید کوي پوه شئ ان اقیم الدین چې ودروي جاری کوي دین یعنی توحید جاری کوي ولا تفرقوا اختلاف مکوي پر توحید کې اختلاف دی یو پیغمبر نشته البته په فروع اختلاف شو هغه تعالی اختلاف نه دی ویل کبر علی المشرکین ګران لګي په مشرکانو باندې ماغه تدعو الی چې ترا بلغی تا څه شی هغه مسله توحید ده په مشرک باندې مثبت لګي مسکوا کنه کبر علی المشرکین انت سولت مسکه بد نه لګي ته روزه دې څه کنه ټول عمر خو دې څه تهجد کوا کنه په مشرک دا بد نه لګي په مشرک چې ته قران بیانې کنه توحید په کې باندې دا بد لګي دیو چې موږ خيار خلک چې موږ ای قران نه بیانې او دې کې اختلاف جوړيږي دا اختلافي کتاب دی هغه بیا نور کتابونو کې او دا غي مسلې سي دا ودس د روزه فضایل د موس فضایل د قران فضایل دغه دې کې اختلاف نشته یو څه ډول قران تلاوت کوي خدا کنه حافظ افس کوي او کان کوم بکا په دې کې دا ټول څه اختلاف ده کوي خو ګټو د توحید بیان کې چې فضل الله مخلص له الدين بابا بنره بیا جګړه ته تیار شه اصل مثلا ذکر
कबर अल मुशरिकीन ग्रान लगी मुशरिकान बाने मागा मसा चित्रा बले अका यकीता का मसला तौहीद दा अल्लाह ये तबीले में शाह सूरफ को खबरा अल्लाह चुनकई दी मसले ला चारे जुआ अल्लाह चुनकड़ी खाली की चुनकड़े सो की नीला चुनकड़ी नरमो नरमुला आसो गिरा चुनकड़ी अलवाला आसो गिरा चुनकड़ी जी बस चांदी रागोंड का आसो गिरा चुनकड़ी जी खपल माल खपल दान लो लगो और मसला बयान का दादा अल्लाह कार दे अल्लाह ये तबीले में शाह अल्लाह चुनकई दी मसले था चाले चुका खाशी और गरीब माशूम वाली की गलत तौफीक और की लोई कारते वाली वयादी ले मयूनीब आ तौफीक और कई दी मसले था आगा चाला चिरागर दी अल्लाह था शुद्ध अल्लाह किताब तराजी नबी अल तौफीक और की वमा तफरकू दाव दागा द्वे में शुभेड़ बे जवाब दे द्वे में शुभ सुहा टोल मिलियन सा खिलाफ दी दागे जवाब वमा तफरकू अबियल नशू दी मसले तो ही ना इल्ला बाद मा जामरन मगर पदान चिरागले होता इलम वली बेल शु बग़यम बेनम दा मबूलहुद तफरकू फारा द वजी द जिदायना पर मेंस पर पिदाक परस्तु सरा ता तवजी टोल मुलियन सा खिलाफ दी विच या रसूलुल्लाह मददश्ता बाबा रामत की या अली मददश्ता व द बुगात दा मुलियन बाग़यान दी खुदा दी किताब बाग़यान दी नची बाग़यान दी कना नबी अल्लाह तबाके वलंदा शुबर अल्लाह जवाब वला कलिमतुन सबक़त में रब्बिका औ के चरने में हुक्म मक्के दी रस्ताना बताखिर दा अज़ाब बांच अज़ाब बखलो खरादी इला जलिम मुसा तरनेटी मुकर लखुदा बेनम खामखा पे तलब शबे पे मैं इसके उस बल्ला तबा करूं व इन्नल लज़ीना उरतुल किताब अबेशका करान चवर के शोता किताब मिम्बाद पद दगा बुगातुना बुगातु किताबुनो लिखल लखदी उमत के मड़ियोरी वसीले जवाब से पदीना गस्तरश्ते नो रोज चिगलाई कम शागिर्दान राल नयार और प्लान की मुला से मशाइख वेली दे मशाइख किताबुना गलत शु खलको और इन लज़ीना उरतुल किताब अबेशका कदान चवर के शोता किताब पस दगा बाग़यानुना लफी शक खामखा पर शक मिनू दी मसले तो ही नमूरी दास शक लाला जाती वही बोले वो शायद गलत हो भाई मशाइख तो कुरान न मखी को मशाइख कुरान पसी का न मशाइख खबर पर कुरान तला कुरान मशाइख पर खबर मत क मशाइख दलील शेख बिया बला मशाइख दी द बरेलियानो मशाइख दी द शियागानो मशाइख दी द देवबंदियानो मशाइख दी द अंग्रेजानो उमश्ते दी मशाइख दलील न दे दंग दलाल सलूर दी कुरान दे सुनत दे द सहाबा किराम तामुल ले और क़ियास दे क मशाइख दलील शी बिया खुदा से दलील से
دوی ښه نو دې را روان شو پلار ورته بس نه کوو پکې هېڅ نه کوو په خبره شپه راغله څنګه چلو شه نو وایي چې بس وایي چې نه کوو هېڅ نه کوو کلکېږي به که نه یو ځل به کلکېږي دا نه دا دومره اسانه مسله نه ده یو ځل به کلکېږي انشاءالله بس بیا به ټولې مسلې اسانې شي یوازې به ودرېږي دا نه جوړې ما در ملګري دي زه څوک یم پلار نه مخالف دی وروڼه نو دا کشر دی د مشر ورور واده و خو لیکن دی کلک شوی نه به الله ربنا وربكم الله زمونږ رب دی ستاسو رب شپږ جملې شوې لنا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ له اجر زموږ د اعمالو چې بیان کوو اته الله سزا ستاسو د اعمال چې مداهنت کوي لا حجت بیننا وبینکم نشته جګړه په منځ زمونږ کې او تاسو کې د دنیا جګړه نه پولی پټي زمونږ هیڅ جګړه زمونږ په توحید بیان تا تر نور هیڅ دشمنی نشته خانه الله یجمع بیننا نهم جمله الله با جمع کول کو منځ زمونږ کې او ما زبر باندې بیا التکي دا کومه ګوي کومه چې خدا د مخالفت کو د قران نه مانه وإليه المصير لسم جمله ادي الله توفى سيده والذين بيعذر التفريط که یو سړی وایي چې موږ خو د مشایخو په وجه باندې دا مشایخ دا دلیل باطل دی والذین یحاجون فی الله هغه ځان چې جګړه کوي فی الله په حکم د الله چې الله یو لارمت کوي دوی نه مشایخ ویلي من بعد ما استجیب له پدانه چې قبول سیاسي دی مثلا له ټول پیغمبرانو دغه مسله کړه چې فد الله مخلص له دین ټول مسله کې لا اله الا هو بل جتران نشته ټول وایي چې په دین غسل نشته نو کدینه بعد چې پیغمبرانو دا کړی دا اولیاء هم دا مسله کړی دا چې په دین جرأت نشته او مړی ناوري دا ادینه بعد چې سړی وایي چې موږ مشایخ لیکلي نو حجتهم داحضه دلیل بیکار دی دا دلیل چلی
عند رب پنځدر دی وعلم غضب اپدای باندې غصه د الله دا ولو عذاب شدید ادل عذاب سخت. او دریم جواب کوي د دویمه شوبې د درېمه شوبې خطوه کې نور کتابونه مراد د ټول کتاب قرآن نه الله الذي الله ذات چرا لګل قرآن بالحق چا ښکار شي والميزان یا د ټول کتاب دی وما ذکر شي په وخت تعالی لالا ساعت قریب شاچی قیامت نږدې توبه واسه لکه اوس به مړ شي شپې له مړ شي توبه واسه بیا د یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها تلوار کې په قیامت باندې آکدان چې ایمان نه راوړي په دې باندې زرا دي شي کنه والذین آمنوا آکدان چې الله مثلا فدعوا الله مخلص له الدين دائما شي او یو الله لاګ د بلده مشفقون منها يريدون کی قیامت عمل کوي ويعملون ويعلمون پویل ان الحق چې دا مثلا حق دا قرآن حق دی. خلوکا رازق الله دې خېټه نه مېرېږه قوي وته په اعتبار دی وي چې ستا امداد کولی شي او عزیز وي په دې اعتبار که چا ووالي چا بیزه کړي الله به ستا بدله ترې واخلي غالب دی. اوس زجر دنیا پرستو ته من کان یریدو حرث الاخره عادو چې وي چې غواړي اجر او اجر د آخرت په عمل د آخرت قرآن بیانای دل چې الله آخرت کا اجر راکړي موس کوي دې لپاره امامتي کوي چې الله اجر راکړي نو نزيد له فی حرث زیاد بګدل په اجر د کې الله باندې اجر زیات کړي ومن کان یريد حرث الدنيا عادو چې وي چې غواړي اجر د دنیا په عمل د آخرت باندې نو اوته منها ور بګد داغینا وا بخري پیسې به جمع کی غټ غټ گاډو کې بمو ګرځي پلازی بم جوړ کی لوی لوی زمکه بم والی خو مالو فی الاخر من نصیب انا بید الفاخر کی صبرخه دغه دنیا کې دعا غوښته دی آیات ته خو ګورئ بیا ته خو ګورئ د فقهاو اتفاق په دې باندې چې په دین باندې ټول فقهاو د څلور وړو امامانو په دې اتفاق دی چې په دین باندې واغسته نو آخرت کې اجر نشته. لکه دا ما قرآن بیان کړ نو دا ما په دې ما پیسې واغسته نو دا ما آخرت کې اجر په دې کې د څلور امامانو اتفاق دی. البته دا پیسې چې زه واخلم دا مالا جایز دي که ناجایز دي نو په دې کې بیا د امام شافعي د مسلک دا دی چې جایز دي جایز دي که زه غریب یم که زه غریب یم مال جایز دي اجر مې بیا که زه غریب یم اجر نشته هلته کې نو زه لیونی یم چې ما د دې دنیا به زه به په یو نړۍ باندې د آخرت هغه اجر ورکړم د آخرت اجر خو ډېر غټ دی ملا صاحب خو نه پوهېږي په دې باندې موږ یې په دې پوه کوو چې الله به وایي جایز دي او یعنی د امام شافعي په نسبت باندې جایز دي خو اجر د آخرت کې بیا هم نشته. امام ابو حنیفه په نسبت باندې اجر هم نه کېږي او سزا به ورکول کېږي یا جایز هم نه دي او د دې آیت د صابري وما له فی الاخره من نصیب. دارنګه سورت هود وګورئ تاسو هلته دغه شان آیات دی هغې نه پته لګي آیت نمبر 15 من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها آدو چې غواړي ژوند د دنیا او ډول سینګار د هغې نوفي لهم اعمالهم پوره ورکو دوی ته بدله د عمل دوی فیها په دې دنیا کې وهم فیها ادوی په دې دنیا کې تاواني نه کړی شي ټیک د وایي قصه نو اولئک الذین دا کسان لیس لهم فی الاخرة الا النار نه به دې په آخرت کې به د اور نه جایز خو نه شو کنه اور بولئ وحفظ ما صنعوا فیها او برباد یا چې وکړه دوی په دې کې و باطل یا چې دوی کوونکي
د امام ابو بکر رحمۃ اللہ مسلک مضبوط تڑی دارنگی صورت بنی اسرائیل گرے آیت نمبر 18 15 پارا من کان رد العاجلہ آدو چوی چغاڑی دنیا پام اللہ آخرت باندے دا مانم کا سرور لگو اللہ لفظ کدان لگے بے آیات نہ ٹکی آدو چوی ندی ویل چې بل څوک رامدد کوي او دوی نه یا علی مدد شته نو دی بل خدای دی چې دی ته ویلی دي د علی رضی الله ستاسو خدای او خو علی رضی الله ویلی نه دي نه حسین ویلی رضی الله عنه نه بل چا امام ویلی دي امام جعفر رحمت الله علیه نه هغه ویلی دي که تو چې هغه ویلی دا ته خو ته خدای وی خانه اول خو ویلی نه دي الله شرکا عادل دي شریکان دا اللہ سره شرعو لهم چې ښکارا کړی دی دفاع د دین نه هغه چې حکم نه کړی پای باندې الله په حکم نه کړی چې بل را مدد کا او دې را مدد شوی نو دوی ته دی خدای دی بله نو چې خدای ورته ووایي نو بیا الله تبارک وتعالی جواب دپه دوام ولولا کلمات الفصل او که چېرته حکم د فیصلې یا د جدای لقضی بینهم خامخا فیصله به شي دوی په منځ کې اوس خو الله یو ورځ مقرر کړي په فیصله کېږي وَإِنَّ الظَّالِمِينَ یقینا ظالمان چې دي د عذاب درناک ویني به ظالمان چیرېدونکي به وي دا نه چې دوی کړو هغه چې دنیا کې کوم خرافات کړو شرکیات کفریات یا رسول الله من رضی الله وهو واقع بما او حال لري چې دا صدا پروتونکي به په دی باندې اوس بشرع کدا چې من لما طرفت الله مخلصا دي چې ولا رحمت کی عمل وکنه خلق دو رسول عمل نه مکی صورت ده کوم عمل څه شي قرآن بیانو فی روضات الجنات په باغی شو د جنتونو کې وای دی له وای هغه چې غواړي په دې درته دی چېړه کې سرادیه بربادي ذلك الفضل الكبير دا دے غرواله لوی ذلك الذي دا فضل کبیر هغه دی چې زیر ور کوي په دی باندې الله په بندګانو کسان امنو چې مله مساله دو بدو وای من رفض الله عملو کنه اقبل دو رسول قل لا سرغم دارو کاوټو دا پکې ورامي شعر چې دی مسلې نه پیدا شړې
قل لا اسألکم علیه اجرا وانا غواړم ستاسو په دې بیان دې مسلې باندې مزدوري الا مگر غواړم الموت خپلوي په خپلوالۍ کې عرب ټول چې لس قبیلې قریش مالک وبزن سو غواړم نه زه دا غواړم چې ما سره خپلوي کوي خپل وي قام وي نو ما سره راشي مسله باندې ما سره خپل یا الا مگر غواړم دوستي د الله سره په نزدېکت کې زما الله ته نزدې کوم زم قرآن راشي چې الله مقرب بندیانو ګرځي او ما اقترب حسنه او ابتدا کې تاسو وایي اره مبلغ ته دا یو مسلې چې رور نه باندې خفقي یره ویول نه باندې قوم نه باندې خفقي یو وخت راځي بیا پروان وي مړ خپل کار وکړي بیا ټیک شي بیا دیتا یو ختم قلب چې هغه دغه لګي ختم قلب مشرکان یو ختم قلب دی داخل کې پربط القلب معنا د ختم الله بوله پټاو لګي بیا به پرواني ټول دنیا يرته یقینو کزما پرواني زما پروي تاسو ډیره کنه دا ځای راکړه ير کزما پروي دا ټول لاړ شي زما پیسه هیڅ نشته نور بخدا په تاسو بخدا خراب دي یقین زما یقین ده بعد خلک مسله کله خلک بلار شي لړ دي شي کنه لړ دي شي خب خدا پیدا کی تاسونا مکی والو نه مانا مدینی والا پیدا کړ الله پاک نو کدوم کلو والو نه مانا د شیخ القرآن نه نو د غرونه خلق رااله نو کدی ګلبار والو نه مانا د چا پیر خلق رااله د الله دین د چا نه د ما محتاج نه د بیانون کې محتاج نه د شاګردان محتاج دي کنه را دي من نه راځي د الله دین بچلېږي چې څو پر الله دی الله خپل دین چلی په ما یا پتا پر چې په چا احسان وکړي الله شکر به موږ احسان کړي پتا سمون باندې دا الله احسان دی نور محتاج الله نه ماته نه تاته نه د الله دین ماته او تاته محتاج دی خانه الله د خپل دین خدمت د حدود نه واخلي د میګي نه واخلي موږ ته محتاج یو نو فایشا یشا الله کچره غواړي الله یختم علی قلبک مضبوط واله برالي ستا پړوان الله بیړه مهر کی یعنی مضبوط بیا بس پروا دي نه ويمحو الله الباطل اما حق الله باطل دا یا رسول الله غزلزن دا ختم شي ويحب الحق اثابت الله حق فضل الله مخلص الدين بكلمات بخلوق منصر یقینا الله پر پرادون سينو باندې ترغیب توبه تا توبه واسا او دا الله ذاته تروس دی رسول الله ویلی او رسول توبه واسا او دا الله ذاته چې قبلې توبه د خپل باندې غانا او افغان سیئات او معافي کوي د ګناونو نه او پر پابان تاسو کوي واستجيب الذين يستجيب فاعل الله واستجيب الذين او قبلي الله عمل دا کسانو امنو چې الله تعالی عمل کوي او زیات دې خپل فضلنا او منکرین د قران دې له عذاب څخه یا استجيب فاعل چې قبلي انسانان او قبلي احکام د الله کسان امنو چې الله تعالی عمل وکړي دې کوي څوک چې قرآن تکینه دا د الله احکام قبلي څوک چې توحید ومنه دا د الله احکام قبلي نو چې کوم توحید نه مني دا د الله احکام کله قبلي ازیاد بګدل د خپل فضلنا او کافران چې دي د عذاب سخت ولو بسط الله رزقا او کچر فراخ کی الله دغه دوام چې دا دومره د الله دشمنه د امر ور الله ور کړی بیانو یا په موټر کې ګرځي غټي غټ بنگلي لولي او دي دا ولې جواب ولو بسط الله رزق لعبادي او دا موحدین اجزان ولیدینو دای وجره او کچر فراخ کی الله مال د فاض خپل باندې غانو قران والولا منګه تاسو لبغاو فلر خامخا سرکشی وو کی په دنیا کې بیا باندې مال د وجه قران نشته موږ ډیرو لیدل
د مال د وجې نشي راتلی بیا اړی کېږي نشي راتلی هر څوک وایي نو هغه وایي دغه کوه دا ستا نصیب کې دغه دی ته کوه واشه ابا دا سره د مال نه بیا الله راولي خو اکثریت داسې دی چې د مال د وجې نه پاتې شي د مال د وجې بیا نشي راتلی په دې صورت کې په دې صورت کې آیت نمبر 33 کې بیا راځي چې الله دا دنیا دوره بده لګي که چېرې دا خبر نه چې دا خلک به ټول کافران شي د وجې د مال نه نو ما به دې کافران دا کوټې د سرو زرو دا کټونه دا پوړی د سرو د سپینو کړی وي خو ټول خلک بیا کافران به شي نو الله ته مال فساد نه دی ګورځوره ځکه په دې باندې اکثر د دین مسلې پاتې کېږي نو که عاجز یو مسله کې شکر وباسه په دې باندې که ته مالدار وي شاید چې ستا کارخانې تا ته ډوبه موقع نه میلاوي دی نه به میلاو شي بیا واحد به وي خو قرآن به یې نه شي بیانولی دا د الله احسان دی ولو بسط الله رزقه او که فراخ کړي الله مال د پاره خپلو بندګانو نه مراد قرآن والا موحدین لبغوا فی الارض خامخا سرکشي به یې کړو په دنیا کې قرآن نه به اوښتو ولکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن رالیږي الله مال دولت په اندازه باندې هغه چې خوښ شي یقینا د الله په خپلو بندګانو خبردار دی او لیدونکی دی اوس بیا دلیل عقلي او دا الله ذات چې راوړي باران په دا نه چې ناوبېله شوي خلک وانشور رحمته او خورئ خپله مهربانتیا او دا الله دی مددګار الحمید صفت کړی شوی بل دلیل ومن آیاتی او بعض دلال د الله نه پیدا کول اسمانونو د ځمکو دی او هغه چې خوار کړي په دې کې د جاندارونه دا د الله د وحدانیت دلیل شي او علامت کې دوال دی او دا الله په جمع کول دی خلکو باندې کله چې وغواړي قدرت لرونکی دی اوس تخویف دنیایي وما اصابکم من مصیبت او هغه چې ورسېد تاسو ته مصیبت فبما کسبت ایدیکم پس په سبب د هغه چې کړي ستاسو لاسونو نن کسب په تا باندې ناکاره خلک مسلط دی ناکار مولیان دي ناکار بادشاهان دي ناکار وزیران دي ناکار افسران دي منجزیان فی الارض نفی شفات کری انا اتادو کمزور کن که اللہ لپدما کی ځان په تخلاص کی یا بسوکم تخلاص کی بیا وما لکم من دون اللہ انیش تعالی بید اللہ نمین ولینا سوک دوسانو سوک امدادی ومن آیاتی بل دلیل او بعض دلال دا اللہ نا لن کی کشتائی دی پدریاب کی پشاند غرونو این شاء تخویب کچر غوار اللہ عبدری اوا نو بگرزا کشتائی روا که دا اولار روا که دا ثوابتا علاداری پشاد دریاب بانے او بدری ہوا پا اچر دا با ہوانی پا دریاب کے بھئی خوچ دیو غاڑی نا غباب موافقی اجگر چاپیر نشی اگا آسیپی لیکن مکی تیر شو غالبان پا صورت یونس آیت نمبر 22 کے تفسیر شو ان فی ذالک لآیات یقینا پدی بیان کی خامخا دلالی دا اللہ دا وحدانیت دا دی خبر یا اللہ رحمت کندم کرے لکل صبار شکور دفار دار کلک لکل صابر نوی لیکن کشتای مقام صبار دیر زیاد لک او شکور شاکرون نوی دا مبالغہ دیر زیاد تابدار دا اللہ چی او یو بقونا یا بحلاک کی دا کشتای ہواگان وچا پھر نراودی بما کتبو پدمدا چکڑی دی خلقو وابون کثیر آپا کئی دیرنا اپو دی اللہ پاک کسان باندے چی جگڑ کئی دنگ پایتنوں کی چی بابا رحمت کی مشکل کشاد آتاشتے وما لهم من مخیص نشتے دیلس زاد اخلاصی وما اوتیتو من شین ناغا چی درکش شتاستا من شین سے شے فمتاع الحیات دنیا دا سکت دنیا دا کتا تا بنگلہ دا مال دا دولت دے او دا دنیا سکتا دا خیرت سرسدگا نشتا وما آغا جر چا اللہ تا آغا دیر غورا دے دا قرآن اجر دیر غورا دے وابقا ہمیشہ آغا خیرت سر دے للذین آمنوا فرکان چیومن لما صلفت اللہ مخلصین الدین اب اخبر رب انزان سپاری واد ادریگ مسئلی تا چا پروان کئی والذین اجتنورا آکتانی چدان بکی دا غٹو گناہونا والفواحش او دا بیہایونا غٹ گناہ شرک اعتقادی فواحش شرک
شرک فعلی و اذا ما غضبوا کبار اسم شرک اعتقادی فواحش یا بدعت ته نوستې شي و اذا هم ينتصرون زیاته و دی بدلا اخلی تو یغفرون سینتیس کی اصل کې دو قسم خلقی یو امید اعتراضو کی نام آپ کو زمانہ خیر او کوم چې مولا نه دغه بدلا اخلی اغله بیا ټیک جواب ورکړي یا دا د ذاتی ټیک پوښو نو د ما په خیر دی کچا په ګډو وشته خیر دی او که په دین کې خلاف وشو نو بیا غي بدله بخا اخلي وجزاء سیئاتون او سزا د بدای سزا د پشان داغي دا طریقه د استخدام دا طریقه د استخدام دی ته وای چې په یو جمله کې یو لفظ دوه ځل ذکر شي یو د یو معنا کې سیئه په معنا د ګناه راځي سیئه په معنا د سزا راځي نو کته دا چې سزا د بدای بدی د پشان دی نو چې په خدای کاندلو ته مو ته خدای کاندلو کا دا خو ګناه نه نه سزا د بدای سزا د پشان دی د روبای سزا صحیح نه مونږه بدی واغسته ادم صحیح نه مونږ واغسته سزا لکه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه راي موږ د دنیا کې حسنه آخرت کې حسنه سره څه را کې موږ د دنیا کې طاقت نه کوي الله په آخرت کې اجر نه کوي دا دلته مو فمن عفا چا چې عفا وکړه واتا درتک خپل عمل وفاجر الله نو اجر داغه په الله باندې یقین د الله مين کې ظالمان سره ولا من انتصر بعد ظلم ار فرد هغه چې بلې وتا پد زیاتی نه چې پد شو نو دا کتان نشته په دایمه سم ملامت یا یو سړي پتا زیاته کړي تا داغه جواب کوتای ګناه نشته ګناه په هغه چاره چې هغه پتا زیاته کوي انما السبيل لیکن ملامت یار پاکتام چې زیاته کې په حل کوم شرکیات او کفریات خوري ويبغون في الارض او تر کشي کوي په دنیا کې به نا مناسب دا کدان دي د پاره عذاب درناک دي ولا من صبر او چې صبر وکړ کلک شو او غفر امخي واړو د مشرکان خپلاري او کرو بدعتانو ان ذلك لمن عزم الامور یقین دا کار خامخاد په خو کارونه له در پیغمبرانو کارو او ما لله تسلیبات او چا چې گمراه کی فریدی الله فما لهم من ولی من بعد نشته د لسو مددگار به پس پر خدا الله نه او نه بعد عالمان کله چې ویني ادا وای به حل اله مرد من سب باندې خاشعين من الذل يريدون کې وې د وجه ذلتنا ګوري به دی د بڼو د لاندې دله سړی کته ګورن سړی اسکاړي حدیث کې راځي المؤذنون اطول الناس عناقا يوم القيامه مؤذنین بعد کنفرم اسکاړي وینر سړی برګو ادا دله سړی کته ګور واځه ولا مؤذنون هغه توحید بیان کړو د شرک کړو
شي غره او چې کوم ځای نه بیان شي نو هغه ایله بس د آخرت کې ورکړي دنیا کې نه خو چې مسله بیان شي د یو کور یو ماشوم دلته راغلی یا یو زنانه راغلی او هغې کور کې مسله کړې او بیا پلار رونه نه مني یو کې خلاف ای کې به غضب ای کې مصیبت راځي آیات ته وګوره پسې جوخ وایي تصبهم سیئاتون اکوره دې د یو مصیبت په سبب د اعمالو دی چې ښځه ترې وتښتي بیا یا څه مسله ورته پیدا شي نو بیا فإن الانسان کفور فتقن انسان دے ناشکرا اس دعوت توحید للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ دے اختیارات د اسمان او زمکو یخلق ما شاء پیدا کوي هغه چې وغواړي یا بل ما شاء بخی چاله جواشی تشی جنا کای اب بخی چاله جواشی تشلکان ابراهیم اسلام دې تشلکان ورکړو او لوط اسلام دې تشی جنا کای شعیب اسلام له جنا کای او رسول الله صلی الله علیه کان جنا کای دوړو ويهب لمن شاء ذکور ابخی چاله جوش تشلکان او زوج ذکران و اناسا یا جوړه ورکې دي ته الکان جنا کای ګډوړي لکه نبی اسلام دې درې الکان او څلور جنا کای ورکړي الکان خو ټول ته اغستی په ځوان باندې اجنکو کې درې جنا کای الله ته اغستی په ځوان باندې حضرت زینب رضی الله عنها رقیہ رضی الله عنها ام کلثوم رضی الله عنها دایته اوسه په ژوند او فاطمه رضی الله عنها شپږ میاشتې بعد وفات شوه نو نبی اسلام خو خانو چې خپل بچی بچ کړي د مرګ چې هغه لونه واده شوی لونه وي الکان هم شواد کړو شوزا حضرت قاسم حضرت عبد الله او حضرت ابراهيم دا هم شواد کو پات شو جنکای خولي واده شوی سلور وړه نو غدري خو په واده نه بعد پات شي دای بچیو د رقیہ رضی الله عنها یا د ام کلثوم اور فاطمه رضی الله عنها نبی اسلام بچکول نشوي زینب رضی الله عنها بچو ا د دیر شو کال نو وړي وړي د عمر کې استا سوچ کوي تاسو چې چالو لور وی او واده شي کنه ا بچی وی خدای مکه چې امر شي استاد بسالي چې ما شومان ته پات شي نو نبی اسلام نشو بچکول نه نشو بچ بالکل نشو بچکول که بچکول شي بچکړي به وکنه ته جو یا رسول الله را مدد نو خپل بچي بچکړي دي ته جو یا غوث الله مدد نو د غوث الله اول غوث د خدای د مستعب خیال باندې شیخ عبد القادر جیلانی دا غفلار چا وجلو چا مړ کړو او دې چا مړ کړی داغه اولاد چا مړ کړی هغه خپل اولاد بچکړي یا علی مدد چې سو کوي اور علی ځان بچکړي عبدالرحمن بن ملجم نه او بیا دیرش کال بعد تقریبا چې کربلا کوم ظلم شوی دی نو اولی یا علی مدد نه ویلې اولی نه مدد نه بچ کوله نه بای نشي کوله دا د الله کار دی او یو زوجو په دې باندې امام قرطبی لیکلی دی وان من يمن المرأه تبكيرها بالانثى قبل الذكر د خدای د خوش قسمتای نه خدا ده چې دوه معنی کو تبکیر چې مخکې دا ذکر کړی په قرآن کې چې یا ولمن شاء ناسب او د ذکر وستو کړی نو دا خود الله پاک برکت ورکړه دا مخکې کړی دغه الله ته بد دا ورستو وي اورور به انسان اور گئی پلار به انسان اور دوکا به کی دا څه کو سامان وسره ګوزا نو به په کور کې څه نه به په اسلحه کې څه نه په جهاد کې څه الله مخکې کړی یا دوی معنا وان من يوم المرأة تبكيرها دخل خوش قسمتای نه خدا چاول الله جنای ورکی دام خبره چې جنای وشي هغه جنای او سلور فیزو کار جنکو کې الله طاقت چولې نو چې د دوه کال بعد رور شي ادا د دوه کال ماشومه خپل رور لا بیخه الک لچل نور دی اجنای لچل ور دی دا بیا چې فیزو کا شپه وشي بیا مورته لوخي به وي جارو به وي دا د خدای د خوش خود دې ملک هغه جناکای کالجونه ورټو زړې کړه ختمه کړه تباہ برباد کړه جناکای هغه او دی مور ولا تر بډایګان مېندې ول سپلای پالیش کوي جامع ول استری کوي اوبه د پاته دا بیا پاسي نو مخ وی دی با ډوډۍ ور ناشته ور مور تیار کړی لاړ شي ما خام راځي ما ځګر بیا کور ته واپس راځي نو دا خو بد نصیب مېندې دي دا بد نصیب مېندې خوش نصیب مېندې داري چې جناکای ولا الله ورکی امور ته کینا
اواز مور او خوش نصیب پلار هغه چې الله ول زامن ورکی او پلار ته تکینه بس تا منډي والی دي اوس بل مونږ ارسکو وجعل ما يشاء عقيما اگر دای چاله جوه شي شان خش ټیک ټاک ډاکټر ته ټیټی کې خبر ټیک دا بچي ولا الله نور کوي چې کله روشي نور کې کله لاس کاله بعد زموږ یو خپل غل شل کاله ور بچي ورکو اوس یې بچی شته الحمدلله زموږ د شاپېتل د اته کاله بعد دوی ولا پیاول بیا ورکړه او زوج ذکران دواړه لکان بیا ولا کال بعد بل ورکړه نو ماوی خدای دې په دې شپک چانس د دوت ورکه وای نه یاره انا اکه چې باندې شوی دوسه دغه زهرالي کنه ما دا لکه صبر کا ستا وقپړی راشي او واده لیټ شه بیا ته کار بعد نو ما خدای دې په دې شپک چانس د دوت ورکه نو ما چې او په کې ناشي ګورو بچے کی خان اغینا سو مخ کې نشتر کول بچی الله ما بچا پیدلم د کچ رک پارام کینه منډي وو ډیر نقصان کړي ځان لا بلې منډو ته ګل یو د ډاکټر دا کړه بل ډاکټر چا چې بوته دا و منډو ټړو باندې بلې دوه سو نه سره نو غریب ځان مړک ملامت ده کشر زیت د بچی شي وی هغه نو کله یو په لمړل ک پارام کینه کنه کم بخته پارام کې چې په خو نصیب کې دي درکې وی الله غي چې په دې اچنی کدار ته کې د بکیږي تمام ټیکي بزم یو زومګره میجر د عمران خان وردنګ د کښاندم اخدم خپ مضبوطه جنایه زنګ راته واده چې نشته په نصیب کې نشته بس ګندام ټیک دا غم ټیک ته خټیک ته دي دواړه اني کې بچي دا الله کا د پیغمبرانو ګورم د زکریا علی السلام چې نشته الله نه سوال کې ځان ور کول شي بچي د ابراهیم ته الله هغه چې غواړي لکه جبرئیل اسلام
نو ته جوای جبل را مرګی دا تا ته الله الهام کړ دې الهام چې د قران نه خلاف ګورای الهام نه دی دا الله هغه الهام شیطانی دی الهام به ګوري په قران په ځون به تلی خوب په قران ځون تلی دا نه چې خوب لیدل دا روا په ګوینه یو ما په خوب کې کوم شو د پیغمبرانو خوب کې دا صحیح ښه کې دې شیطانی خوبي الهام شیطانی کې دې شي نو چې چا قران نیول نه غنه په الهام پوي دې شي د پاغه شیطانی الهام پوي دې شي د الله په الهام باندې قران اصل شری قران وای چې په خپل خوبونو پوي شي په خپل الهام وروای الهام ورچا ته کې دې شي او قران ورته خام الهام کیږي دا سورۃ تفسیرونه ټول په الهام باندې شي د نبی اسلام خو ډیر لږ تفسیر راغلی منقول تفسیر خو ډیر لږ دی دا ډیر تفسیر دا ټول الهام دی او دا هغه چاته په چې خپل تفسیر کوي کله نو هغه ته پته نه کیږي چې څنګه الهام کیږي ما کان لبشر نشته ده حق د پاره دی باندې چې خبرو کې د تر الله الا وحی مگر په الهام سره او را حجاب یا خر فرض لك موسی علیہ السلام یا راولېږي فرښتہ نوایو کې د تا په کوم بل باندې ماشا چې خو شګنن د الله او چې مرتبه والا دی حکیم با حکمت ذات وقدار کوهنا دکرانگی سنچی میں واحی کو انبیاء ہوتا دکرانگی واحی اکڑا منگتا آتا دا قرآن دا قرآن نے تعبیر دے پا روح سارا یو دے روح الابدان پا بدن کی چی روح ہوئی دے جواندے دے ما کس روح شتے زما سترگم کار کئی زما غوگم کار کئی زما لاسم کار کئی زما خودم کار کئی زما دڑم چلی گی زما پڑکوزم کار کئی زما میدم کار کئی لیکن کر چی روح ہوتا نبی بی اللاس خوضورشم نسترگی کستری کلاو پاتشی یقشی بیای پٹی کیوں نا نبی اسلام بارک راضی عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی نبی اسلام دو وفات اگا بیماری و زمان دی اوگی و دی مرائی پا دی منس کی خپل سر لگولو او موک بیلاف ہو اب مخ بی راخکا او بی اللہ ان للموت سکرات اللہ ان للموت سکرات مرد سختی دی حتی مالت یدہو حتی نبی اسلام لسکتا غرد روح ہوا تا کنا نبی اسلام بی اللہ سجتو لشا نو دای چوی جوان دے دے حتی مالت یدہو لاس کتا غرد بس بی اللہ اسکار نکی دکا بلی ان الذي ليس في جوف شيء من القران كالبيت الخرب آغا ترچ پسینہ کے قرآن علم نشتے داغه مثال دے روان کانڈر کی شیطانان وی روان کانڈر کی جوارگر وی روان کانڈر کی ڈاکوانی پروان کانڈر کی گن بلاوی ډیرانو نوی دوستا پڑھ کے ډیران نے چ قرآن دے دے ویلے اڑے گن دے تو خلی نے گن رو دے ابا گندی گندا خبر وکے رام یا رسول اللہ مدد بو یا غوث العظم دا گندا خبری دی پلیتی خبری دی یا غوث العظم مدد یا بابا ما دا پلیتی گندا خبری دی ستاڑا گندا شویرے پو قرآن خبرنا صفاکا دا دیو جنوائی کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت تو مشہودے کدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمان یا راہوں بخوان لوہی دل اسبل دے شیطان بشو اے مدرس درد قرآن ہم بگو کن نظر در حال خود ایناتم اے نیم گڑی یا ناقصہ خپل ځان ته وګوره قرآن دې نه ته ناقص اندرې تو فرصت تو مشغوله کو د فرصت د چم لمحې دی میاشت د ودی کال دی ابتدا پس کې مشغول شو ته دنیا کې سلم قاضی مبارک دار منطق کتاب دا لاس کې غسی ارنج در تحصیل منطق او خپله و یره مونږ ته منطق اوس خپله انګلیش په بچی نشوانه او بچی مې څنګه نمبر کم آتا ہے ڈاکٹر تا بہت عزیز
او انجینیر ته خو نه وته شو او یاره الله وای چند خوانی حکمتی دغه وای شاعر چند خوانی حکمتی یونانیان سو پورو یونانیان علمونو کې لګای حکمتی ایمانیان چې قرآن د ایمان کتاب دام لګوا لوه دل اسبوع شیطان بشو خپل رډه د شیطان د بول نه پاک کا کم قرآن کې چې قرآن کې پای باندې شیطان بول کوي قرآن تک نه نو اے مدرس درد قرآن هم بگو اے مولوی صاحب د خدای کتاب بیان کړه دا د روحونو کتاب د روح د قرآن کریم ما کنتا تدری نوی تا چه پویده من کتابو سر بیان دا کتاب انیو نبی اسلام ولا الایمان انا پویده چه سر بیان دا ایمان ولیکن جالناو نورن لیکن گردامن قرآن کریم رنا درون رنا دا نهدی بی من نشا لارخون پا دیبان چالن چه خواهی دخپل بندگان خپل بندگان تاسته ہوئی چه قرآن لی راولی نور دا اللہ بندگان دی ہوئی تا اللہ خپل بندگان نوئی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اقران تا خامخاب بیان کے خلقو تا پترد لاری نیغی صراط اللہ لار دا اللہ آگا لہو پا پہ سماعتو ما پھر چی خاص دی اللہ اللہ اختیار دا سو چی برد دا شکت دی خبردار اللہ تو پس کی ٹولے پیسا لے مقصد دو صورتو بیان دا غدریو شبو چی کم پری اصل مسئلہ بانی چی فضل اللہ بان واردی دی چی دا خبر خود زان نوائی چی اللہ رحمت کئی دا نمک چانوائی دی اور ټول کتابونه ستانه خلاف دي ټول علما ته خلاف دی وای چې شته یا رسول الله وینا ټول کتابونه دغه جوابونه وو دروبای شو به دو جوابونه آیت نمبر 3 کې او نمبر 13 کې 3 او 13 بیا دي کنه 3 او 13 3 تر یو کو بس 13 شو او دویم د دویم شو به چې ټول مولیان سره دغه دو جوابونه 14 کې او 21 کې نو 7 دونی 14 7 دونی 21 آسان شا سر دونی چورس دنائی کیسا او دا درم شبه چرا طول مولیان ستا خلاف دی دائی فیض جوابنا آیت نمبر 10 آیت نمبر 15 آیت نمبر 17 آیت نمبر 47 آیت نمبر 52 ٹھیک شو اللہ دے منگ لتا اللہ پدیبان عمل توفیق نور امتحانہ مرا ولی اللہ من کمزور اللہ زنگمداد